أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. مخکې واقعات ذکر کړو. د نوح علیہ السلام د قوم واقعه، بیا د عادیانو واقعه چې هغوی د الله خبره نه ومنلي، ایمان یې نه و راوړی، پیغمبر باندې ایمان نه و، د پیغمبر خبره یې نه ومنلي، نو تباه شو. اوس دې ځای نه د سمودیانو تذکره کوي. هغوی ته د هغوی قومي ضرور صالح علیه السلام راغلی و، مسله یې ورته بیان کړې وه، معجزې ورته پیش کړې وې، لیکن هغوی بیا هم خبره نه ومنلي. چې خبره یې ونه منله، نو د هغوی د تباهۍ خبره راغله او تباه شو. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، او سمودیانو ته مې لېږلی و د هغوی خیرخوا د هغوی قومي ضرور صالح علیه السلام. قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. کله چې صالح علیه السلام راغی نو بیان کوي، اے قوم زما بندگی کوئ د الله، ما لکم من اله غیره، نشته ستاسو دپاره اله د الله نه سوا بل. یا قوم اعبدوا الله، قوم زما الله لره یو اومنئ، مسله د توحید اومنئ. ما لکم من اله غیرو، نشته ستاسو دپاره د الله نه سوا بل مشکل کشا، فریاد رس، حاجت روا، رب، مالک، څومره چې د الله صفتونه دي ټول په دې الہ کې راځي. قد جاءتکم بینة من ربکم، یقینا راغلی تاسو ته واضح دلائل ستاسو رب د طرفنا. ګڼ دلائل راغلی، او که دلائل را نشي هم د الله د وحدانیت دپاره دا کم څه چې منګه اینو دقه پوره دي. لیکن چې یو سړی سوچ او فکر کوي، قد جاءتکم بینة من ربکم، یقینا راغلی تاسو ته واضح دلائل ستاسو رب د طرفنا. هذه ناقة الله لکم آیة، دا اوښه د الله دا ستاسو دپاره نښه ده. فذروها تاکل فی ارض الله، نو پرېږدئ دې لره چې خوري په ځمکه د الله کې. ولا تمسوها بسوء، او مرسوي دې ته هیڅ تکلیف، هیڅ بدی. د دې سره خبره شوه، اوښه به وی موږ له د دې ګټې نه اوښه پیدا کا، راوباسه، هغه دې بلار وی، بیا دې لنګه شي، هغه شانتې وشوه. لیکن دې سره پکې خبره وشوه چې داسې به وي، دا اوښه پی به ورکوي، ټول کلي ته پی رسوي. خو یوه ورځ بس
د دې اوخې نمبرې د اوبو به دا ټول اسکي یو ورځ به ستاسو سرویس کی خبره دی اومنله لیکن چې څه ورځې تېرې شوې تنګ شو نو یو تن راپاسېد هغې پسې تیار کو هغه راپاسې او اوښې خپې یې کټ کړې اوښې یې مړه کړه نو ټول قوم په یو باندې و په دې باندې خوشحاله او په دې رضامن او په دې په جرګه کې و دا یو تن یې پسې تیار کړی و نا ټول قوم په دې باندې تباه شو ولا تمسها بسوء او مرسوی دې ته هېڅ بدي فیاخذکم عذاب علیم کنې اوبرسی تاسو ته اوبنسی تاسو عذاب درناک به تاسو ته ضرور رسی عذاب به وراونی سی ګورئ واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد او یادوي دا خبره کله چې ګرځولې الله تاسو آباد پس مکه کې رستو د عادیانو نه وبواکم فی الارض یو ټکانې درکړله تاسو له پس مکه کې تتخذون من سهولها قصورا چې جوړوئ تاسو د هغې د هموارې ځمکې نه بنګلې وتنحتون الجبال بیوتا او تراش کوئ د غرونو نه کورونه کم چې میدانی ځمکه ده صفا ځمکه ده پرته ځمکه ده په هغې کې تاسو بنګلې جوړوئ او کم چې غرونه دي نو هغه غرونه تراش کوي داسې مهارت و غرونه به تراش کول او په هغې کې به کورونه جوړول دا نن هم لګیا دي غرونه سوري کوي او غرونو کې بعضې خلک ځان له زیون هم جوړوي دا پخوا هغې کړي وو عادیانو کړي وو نو تتخذون من سهولها قصورا جوړوئ تاسو من سهولها د نرمې ځمکې د هغې نه قصورا بنګلې وتنحتون الجبال بیوتا او تراش کوئ تاسو د غرونو نه کورونه په غرونو کې کورونه دا ډېر دي کڼو ځایونو کې داسې خلکو جوړ کړلي فاذکروا علی الله نو یادوئ نعمتونه د الله شکریه ادا کوئ د الله د نعمتونو ولا تعصوا فی الارض مفسدین او مگر ځئ په ځمکه کې فساد کوونکي قال الملأ الذین استکبروا من قومه نوې غټانو دا کسان نه چې تکبر یې کړی د قوم د هغه نه ځان یې غټ ګڼو غټانو تکبر یې کاو ځان یې غټ ګڼو للذین استضعفوا کسانو ته چې کمزوري ګڼلې کېدل لمن آمن منهم دا کسانو نه چې ایمان راوړی د هغې نه اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه آیا تاسو پوهیږئ آیا تاسو ته پته ده چې صالح علیه السلام را لېږلی شوی دی د هغه د رب د طرف نه قالوا انا بما ارسل به مؤمنون هغه وی نه دا پته نه انا بما ارسل یقینا منګه په هغه څه چې دی پې را لېږلی شوی دی په هغې باندې ایمان راوړو منګه منو موږ مؤمنان یو قال الذین استکبروا نو وی هغه کسان چې تکبر یې کاو انا بالذی آمنتم به کافرون یقینا منګه په هغه څه چې تاسو په ایمان راوړئ انکار کوونکي یو موږ یې نه منو دا خبره چې الله دې یوي الله دې یوازې مشکل کشا پر یاد رستی هغه دې روزي رسانی هغه دې بیماری تکلیفونه مصیبتونه لرې کوونکی هغه دې خالق هغه دې ربي دا موږ نه منو یوازې هغه دي دا ټول کارونه به هغه یوازې کوي د صالح علیه السلام چې کم امتیانو غریبانان خلکو لیکن وہ جوان مرد وہ نران خلکو خبره کوله شو خبره کوله
دلته یو چې یو معمولی یو اوچت سړی چا نه تپوس وکړي نو سړی ورته انکار وکړي زه څه خبر یم تاسو چې څه وایئ هغه کوم هغه وایم. هغې مشهوره قصه ده یو د چاړه خان و نواب د دیر طرف هغه چېرته واده و د زوی نو مخکې به د خلکو جنګ جمع کاو ناسندقې کېښه او خلکو یو بل سره مشوره وکړه هلکه 1 روپۍ به ورکوئ زیات به نه ورکوئ. هلته کې یو سړی چې راغی خلک ناست دي دیره کې چې دا ورته وکړه هلکه الله یو دی وګورئ دغه کوئ اخلاص وکئ مطلب یې دا و چې هلکه الله یو دی 1 روپۍ به ورکوئ ګورئ زیات یې نه. هغه خبره خلاصه شوه صندوق یې ویوړ کور کې کولاو که ټول 1 روپۍ پکې وه کور کې ښځو وی چل شی دی وی چا څه خبره ونه کړې ایو تن پکې خبره راورسوله چې ایو پلان کې ویل چې الله یو دی. چاړه خان راوغوښته وی تا ورته وی چې الله یو دی هغې ما کله ویلي چې الله یو دی دغه نه اوس انکار کوي هغه موږ هر وخت کې وایو الله یو دی که دغه وخت دی او که بل وخت دی که بل وخت دی هر وخت کې موږ وایو دی انکار کوي او دلته زموږ په دې نږدې دور کې بعضې خلکو تپوس به وکړو ګاډي کې هلکه شریعت والا پکې څوک دی ټول یې موږ شریعت نه منو موږ خو نه منو دا یې لیکن صالح علیہ السلام ملګرو مؤمنانو هغې نه چې هغې غټانو تپوس وکړو ان صالحا مرسل من ربی چې دا صالح علیہ السلام د رب د طرف نه پیغمبر را لېږلی شوی دی هغه وی دا نه چې موږ ته پته ده پته نه هغه چې په سبا یې را لېږلی شوی دی موږ یې منو موږ په ایمان نه وړلی خبره چې کوي نو د جان مردۍ کوي خبره چې کوي نو د شجاعت او د بهادرۍ کوي کومه چې حقه خبره ده هغه ما مخکې ویلې ده او که نه ده ویلې خو اوس خبر راله واو د دغې قایل یم زه دقه ویم د الله د یووالي قایل یم ما ویلې وختي که نه دي ویلي خو زه وایم چې الله یو دی مخکې مې ویلې او که نه دي ویلي خو زه منم زه شریعت منم دین منم اسلام منم. خلک یو ځای شو جرګې وکړې سړی تیار کا فعقروا الناقة عنه هلاک یې کړه اوښه یا خپې کټ کړې دا اوښې وعتوا عن امر ربهم نافرماني وکړه د خپل رب د حکم وقالو وی یا صالحو اے صالح اتنا بما تعدنا راوله موږ باندې چې ته موږ سره وعده کې ان كنت من المرسلین کې یې ته د پیغمبرانو نه فاخذتهم الرجفه نو راونیو دی لره یو جړق پرې راغی زلزله پرې راغله یو آواز پرې راغی فاصبحوا فی دارهم جاثمین نو شو دي په خپلو کورونو کې پړ مخې پراته ټول مړو یو آواز پرې راغی بس دی مړه شو فتولى عنهم نو صالح علیہ السلام وګرځېد د هغې نه وقال وی یا قوم زما قوم لقد ابلغتکم رسالة ربي یقینا ما رسولی تاسو ته پیغامات د خپل رب ونصحت لکم او خیر مې لټولی ستاسو ولکن لا تحبون الناصحین لیکن تاسو نه خوښوئ خیرخوا تاسو خیرخوا نه خوښوئ. خبره څه مشکله نه ده لیکن بعضې خلک پکې څه نورې خبرې کوي کله داسې چې کم قوم باندې عذاب راځي نو په هغې کې پیغمبر نه وي پیغمبر ته وځي دا خبره چې کومه شوې ده نو یا خدا ده چې مخکې صالح علیہ السلام چې کله د دې قوم نه وځي نو قوم ته دا وی او قوم زما ما خپل حق ادا کړلی پیغمبرۍ کومه خبره چې وا مې در رسوله زما د رب د طرف نه چې کومه خبره وا کم سوال جواب و هغه ما تاسو در رسولی حق مې ادا کړلی ستاسو خیر مې لټولی ولکن لا تحبون الناصحین لیکن تاسو نه خوښئ خیر خوا لاړم درنه
صالح علیہ السلام ته لاړ. وروسته قوم باندې عذاب راغی. بعضې وایي نه دا خلک چې مړه شو د هغې نه وروستو هلاک شو، عذاب پرې راغی، مړه شو. د هغې نه وروستو ورته صالح علیه السلام وایي یا قوم لقد ابلغتکم رسالة ربی. نو بیا دلته کې دا خبره خلک یې نه لیکن که شي دی. نو یو دا دی چې د افسوس دپاره وایي کله کله دلته کې یو سړی خبره وکړي، یو تنی عام طور باندې د دې زمانې کې د موټر سایکلو دا قصه ډېره زیاته ده. موټر سایکل یې زوی له واغست، هغه زوی لاړ هغه ته یې مخکې نه نصیحت کړی چې هلکه ما دا موټر سایکل ښه شی نه دی ښه. لاړ هغه زوی پکې مړ شو. چې مړ شو نو وروسته ورته وایي ای زویه ما خو تا ته ویلي وو، کله په ویر وینا کې وایي، کله څه کې وایي، کله څه کې وایي، ما خو تا ته ویلي وو چې دا شی ښه نه دی. وایي ته قلارېدې نه وادې غس لاړې جو مړ شوې، ځان سر دې پکې کېښو. دا نه چې د دې سړي دا خیال چې دا اوري، دا سړي دا اوري، د دې خیال نه وي، لیکن دا خبره عام طور باندې د افسوس په طور باندې کېږي. نو صالح علیه السلام هم دا وایي دا افسوس په طور باندې وایي چې ما خو تاسو ته پیغامات رسولي وو، د دې عذاب نه د بچ کېدو لار مې ته ښودل وه، لیکن تاسو هغه ونه منله. ما ستاسو خیر لټولی و لیکن تاسو د خیر پروا ونه کړه او تاسو خیرخوا چې نه خوښوئ. نو دا د افسوس په طور باندې وایي. درېیمه خبره منو، صالح علیه السلام چې خبره کړله هغې ته په داسې حال کې چې هغې مړو، نو الله قادر دی په دې باندې چې مړو ته هم واورئ. نو د الله رب العزت په کارونو کې بیا موږ ګوتې نه ووهو خواته، الله قادر دی چې واورئ. یو پیرې رسول الله صلی الله علیه وسلم غزوه بدر کې کله چې جنگ وشو، جنگ وګټلی شو، کافر چې کوم مشران کشران څومره چې پکې مړه شي وو، مردار شي وو، هغه ټول یې واغسته او هغې کندې ته یې وغورځول. نو چې کله 3 ورځې تېرې شوې، رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی، په هغې کندې په غاړه باندې ودرېد، په یوې کوهي په غاړه باندې ودرېد او خبرې ورته وکړې. دا یې ورته وی چې الله چې موږ سره کومه وعده کړې وه، لکه مخکې آیاتونو کې تېر شي وو، جنتیان به جهنمیانو ته وایي چې موږ سره چې الله کومه وعده کړې وه خو موږ رښتیا ومونده، فهل وجدتم ما وعد ربکم حقا. نو الله چې تاسو سره کومه وعده کړې وه هغه تاسو رښتیا ومونده که نه؟ عمر رضی الله تعالی عنہ وی یا رسول الله ته خبرې کې د هغه چا سره لا ارواح فیم چې په هغه کې ارواح نشتی، داسې جسدونه دي چې ارواح پکې نشته، نو ته هغو سره خبرې کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې زه چې دې ته کومې خبرې کوم اوس په دې وخت کې، نو الله نو دې زما دا خبره ستاسو نه، تاسو پې دومره نه پوهېږي، هغه پې ښه پوهېږي. دغه روایت کې آخر کې قتاده رحمت الله علیه وی دا هغه روایت دی، هغه راوي دی، هغه وی احیاهم الله، الله هغه ژوندي کړه. نو دا خبرې ورته واورولې حسرتا و نقمتا و ندما، د حسرت د وجې نه، د افسوس د وجې نه چې د دې نور وشرمېږي، ذلیله شي، د هغې دپاره الله را ژوندي کړه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې ورته واورولې او بیا چې دې نور شرمېږي، نور ذلیله شي، ډېر پیمانه شي. د هغې دپاره الله قادر دی، مړو ته اورئ که ګټو ته اورئ که ولټو ته اورئ، هر څه ته چې اورئ الله قادر دی. یو عام قانون دی، هغه بل عالم دی، موږ په بل عالم کې یو، موږ په دنیا کې یو، هغه په برزخ کې دي. نو د یو عالم هغه بل عالم باندې بیا پته نه لګي، بیا نه پوهېږي، هغه زموږ د حال نه دی خبر، زموږ د خبرو نه څه خبر دي. که الله یې خبروي نو هغې کې زموږ خبره کار نشتی، هغې کې موږ
نه پکې شک کو نه پکې خبره کو. د الله مشیت معلوم نه ده چې الله کله غواړي چاته غواړي رسوي چاته غواړي اوري هغه موږ نه شو ویلی. کله راځي وایي مړی چې کله خښ کړی شي دفن کړی شي نو کله چې تی دا خلک واپس کیږي نو هغه د خپو کشارې اوري. نو علما لیکي د خپو کشارې اورېدل دا څه لازمه دی ته نه ده چې د هغې خبرې ماوري. ولې سړی په کوټه باندې کوټه باندې سړی ګرځي خپې راکاږي لاندې چت کې کوم کسان یې هغه کشارې اوري لیکن هغې چې کومه برې خبره کوي نه اورېدی کېږي. دا ملازمه نشته وي چې خپو کشارې دي اوري نو خبرې دې ماوري او دا صرف خاص ته دغه وخته پورې او یا د هغې نور جوابونه دي. چې ملائک دومره زر راځي چې د خپو کشارې لا ختم شوی نه وي. خپو کشارې کم ځای نه چې اورېدی کېږي خلک له هغه ځای پورې رسېدلي نه وي او د باندې سوال جواب شروع شي. نورې خبرې دي. زه دې ځای باندې بس کو ورپسې لوط علیه السلام واقعه ده او بیا بشي انشاءالله. وإلى ثمود أخاهم صالحا او سمودیانو ته موږ لېږلی و د هغې خیر خوا صالح علیه السلام. قال یا قوم اعبدوا الله نو وی قوم زما بندګي کوئ د الله. الله یو ومنئ ما لکم من اله غیرو نشته ستاسو دپاره اله د الله نه سوا بل. قد جاءتکم بینة من ربکم یقین راغلی تاسو ته واضح دلایل ستاسو رب د طرف نه. دلته کې اگر چې خبره پکې نشته او خبره مې ذهن له راغله ویلی کېږي لا اله الا الله دا ویلی کېږي. نو علما لیکي دا به په یو سا باندې وی دا په دوو ساونو نه وی چې لا اله جدا وی الا الله جدا وی. او بعضې خلک وظیفه کې لا اله لا اله لا اله دا غلط کوي. دا خو کلمه د توحید نه ده دا خو کلمه د شرک شوه. بیا چې ته لا اله اله نشتی نه نه دا به ټول په یو سا باندې وی لا اله الا الله. په دوو ساو نو باندې د دې ویل بعضې علماو پې صاحب فتوې هم لګولي ځان ته ساتل پکار دي. سړی ته پته نشته نو چې دا ګناه دی دا سړی پې د ایمان نه خلاصېږي ایمان وځي سکی مختلف خبرې علماو کړلي. نو دا لا اله الا الله چې وی نو دا په یو سا باندې به وی. محمد رسول الله بیا جدا وی وای هغه کې خبره نشته. لا اله الا الله کې دا لا اله الا الله دا په یو ځای باندې وی په یو سا باندې وی. قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره وی قوم زما بندگی کوئ د الله نشته ستاسو دپاره اله د الله نه سوا بل. قد جاءتکم بینة من ربکم یقین راغلی تاسو ته واضح دلایل ستاسو رب د طرف نه. هذه ناقة الله لكم آیة فذروها تاکل فی ارض الله ودا اوښه د الله ده ستاسو دپاره نښه ده فذروها نو پرېږدئ دې لره تاکل فی ارض الله چې خوري دا په ځمکه د الله کې ولا تمسوها بسوء او مه رسوئ یې ته هېڅ بدي هېڅ تکلیف فیاخذکم عذاب علیم کنې وبنسي تاسو عذاب درناک. واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد او یادوئ کله چې ګرځول یې الله تاسو آباد رستو د عادیانو نه وبواکم ټکانې درکړله تاسو له په ځمکه کې تتخذون من سهولها جوړوئ تاسو د دې د هموارې ځمکې نه د میدانونو نه د نرمې ځمکې نه قصورا بنګلې وتنحتون من الجبال بیوتا او تراش کوئ د غرونو نه کورونه. فاذکروا علی الله نو یادوئ نعمتونه د الله شکریا ادا کوئ د الله د نعمتونو ولا تاسو فی الارض مفسدین او مگر ځئ په ځمکې فساد کوونکي. قال الملأ الذين استكبروا نو غټانو دا کسان نه چې تکبر کړل من قومه د قوم دا غنا للذین استضعفوا کسان ته چې کمزوري ګڼل کېدل من آمن منهم دا کسان چې ایمان راوړل دا غینا تعلمون ان رسول ان صالحا مرسل من ربي. آیا تاسو ته پته ده یا آیا تاسو پوهیږئ
پدې باندې چې صالح علیہ السلام را لېږلی شوی دی د هغه د رب د طرف نه. قالو ناغي ورته وی انا بما ارسل به مؤمنون، یقینا موږ په هغه څه باندې چې هغه پرې را لېږلی شوی دی ایمان راوړو. قال الذين استكبروا، نو وی هغه کسانو چې تکبر یې کاوه انا بالذي آمنتم به کافرون، یقینا موږ په هغه څه باندې تاسو په ایمان راوړی انکار کوونکي یو. فعقروا الناقة، نو خپې کټ کړې د اوښې یا هلاک یې کړه هغه اوښه، وعتوا عن امر ربهم، او نافرماني وکړه د خپل رب د حکم. وقالو وی یا صالح اتنا بما تعدنا، اے صالحه راوله موږ باندې چې ته موږ سره وعده کې، ان كنت من المرسلین، کې یې ته د پیغمبرانو نه. فاخذتهم الرجفة، اونیو دی لرې ویچغې یو جړق. فاصبحوا فی دارهم جاثمین، نو شي دي په خپلو کورونو کې پړ مخې پراته. فتول عنهم، نو هغه وګرځېد د دینه. وقال وی یا قوم، زما قوم، لقد ابلغتکم رسالة ربی، یقینا ما رسولی تاسو ته پیغامات د خپل رب. ونصحت لکم، و خیر ملټول تاسو. ولكن لا تحبون الناصحین، لیکن تاسو نه خوښوئ خیر خوا. الله رب عزت موږ له قرآن و سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. بل دعوانا مغفر